بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. پرون سبق کې دی مصنف رحمت الله علیه خطبه شروع کړې و چې او پای کې د علم الصرف علمیت دا هغه ورواله او په دې ذکر کړو چې علم الصرف دا ټول علوم د پاره په منځله دا مور حیثیت لري او دغه شانتي علم الصرف چې کم کسان په دې باندې پواري نه په علوم عقلیو کې هغه ته تقویت ور کوي هغه مضبوطوي او چې کم کسان په دې علم الصرف باندې نه پوها هغه په علوم عقلیو کې هم کمزوري دي هغه کې سرکشکیږي پکې گمراه کیږي پکې نو په فجماعت فيه كتابا موسوما بمراحل ارواح هو للصبي جناح النجاح وراح رحراح وفي معدته حين راح مثل تفاح أو راح وبالله أعتصم عما يصم وبه أستعين وهو نعم المولى ونعم المعين. دي فجماعتو کی اضافات چې دي فاتو لګي فافصحيه تاسو په دې نورو کتابونو کې ویلي دي فافصحيه په کوم ځای کې راشي نو دا په شرط محذوف باندې راځي بدل لګي شرط محذوف ده عدالت ان کان صرف علامه وصفناه اذا صرف چې دې کتاب ته کنه کوم چې موږ دې صفت بیان کوم چې دا دې ټول علوم د پاره په منځله د مور دا او په علوم نقلیو کې انسان لا فائدہ ورکوي په علوم عقلیو کې انسان لا فائدہ ورکوي چې کم کس بدی نه کوي نه په علوم نقلیو کې خطا کیږي نه چې دومره اهم علم نه ان کان صرف علامه وصفناه یعنی که دا صرف د سره څنګه چې موږ بیان کو فجماعت وما جمعكو فيه بدی علم الصرف کی کتاب یو کتاب موسوما بمراحل ارواح چې دا غینم کې خدای له مراحل ارواح مرا دا صيغه اسم ظرف تا اپ ماندا راحت زیګه زید راحت دروحنا روح ولګي راحت تا ارواح دروح جمع روح جمع روح ولګي انسان ساته د انسان سا مراحل ارواح مطلب دا شو یعنی دا د څه زیاده چې انسان روح پکې خوشاله د انسان روح پکې خوشاله نو دا کتاب چې تا خو په صحیح طریقه باندې دا کتاب تا وې نو علم الصرف پتا ته یاد شي چې کله دا علم الصرف یاد شو استاد له باندې خوشاله شي او د دې کتاب خصوصیت سره نو درې کتاب خصوصیتونه ذکر کړی دي چې هو للصبي جناح النجاح وراح رحراح وفي معدته حين راح مثل تفاح او راح وهو للصبي جناح النجاح چې دا کتاب د معشوم د پاره د کامیابی وزری اوله خبره خدا دا صبي ویل کی معشوم دا بدل کی دا صبي وی ځکه وجدان صبي د پاره نو یې عام طور باندې علم الصرف لکه څنګه ما تاسو اوله کې ویلو چې په علوم کې د ټول نه اول چې دا علم الصرف از د کول پکار لکه سره قرآن مجید برابر کې او حفظ دیو کې او بیا د علوم تروزی نو د ټول نه اول د لپاره دا خبره ضروري چې علم الصرف ترنده دوی نو د علم الصرف لپاره عمر جنین لا شرط نشته لري ولکه عام طور باندې علم الصرف دا چې کم علاقات از د کین هغه واړی نو ځکه به د معشوم ذکر وکړو ویم جواب دار چې دا کتاب چې کله په صحیح طریقه باندې ویل شي نو د معشومانو لپاره د کامیابی ودري چې د معشومانو لپاره دی او ولادونو په خبره باندې کوي نه چې مشرانی وای او په خلک وای ناغه بخامه خلک کامیابی په ودري وداوی لپاره به وي جراح ولګي وزرو دا او نجاح ولګي کامیابی تا نو ویل کسنګ چې د مرغۍ لپاره وزري چې دا ضروری دي اذا کوم مرغۍ وزري چې دا برابر وي دا هر طرف ته جنت لشي دغه شانتي د معشوم لپاره دا کتاب دی چې کله معشوم دا کتاب ته دا عزت کو او دا بهتر وي نو دا څنګه چې مرغۍ دغه وزري هر طرف ته دغه شانتي په علوم کې بیا ګرځېدي شي او چې څنګه مرغۍ دغه وزري نه او هغه ګرځېدي نشي یو ځای نه بل ځای ته نشي دغه شانتي کوم کس علم الصرف حاصل کو لګه تقویت پکې نه او دا کتاب نو ولا تقویت پکې نه حاصل کړي نو د لپاره د تکلم او قوت د دون نه بغیر د دین لکه پوښښ نو دا تشبیه ور کړی دا ول صبي جناح النجاح او دا معشوم د لپاره
د سې لکه د کامیابی وزیر دي لکه څنګه چې د وزرو بدلې سره مرغۍ دې د الوځي او بغیر د وزرو مرغۍ نشي الوتلې د قشانتي د علم صرف کې انسان کامیابی سره د پاتا ضرورت دی بلا کتاب دې دا بخامخاب وي چې دا کتاب نه نه اندر لپاره با قوت تکلم دا بدون نه ویم وراح رحرا او دا د ماشوم د پاره د لکه فراخ لاره کولا ولا واضح لاره لکه څنګه چې واضح لاره او باغی باندې انسان خپل مطلوب ته ډایرک رسیدي شي انا بعض لاري دي چې هغه تاسو کوی چې دې نه لکه مثال څه سما گرین چوک تا ته ته پرې را باندې بدیس لړ شي بیا بلګ نه بدیس لړ شي بیا بدیس خې طرف ته پکړ شي بیا بلګ لړ شي بیا بر طرف ته کړ شي بیا بلګ نو مخ لړ شي بیا بغس طرف ته را کړ شي نو بری باندې کې دي چې دا انسان چې دا پلارو کې غلط شستا بری لګي یو طرف ورته ویل دی بل طرف روان شي خو چې کله واضح لاري نو باندې باندې څوک دې نه لګا څوک چې لګا سیدو هسپتال ته نه بار ته رخصت وګړي او ځات څه کومه باندې سیدو هسپتال ته بوز یا رخصت اړو مګه جو خپل والدا و برس نو یې څنګه چې لکه لار جندا واضح ای بای باندې انسان خپل مقصود ترسي دغه شانت دا کتاب چې دی کنه نو د خپل مطلوب ته په اسانه باندې رسیدل دي لګي په دې کې مشکلات جندا نشته ده فراق لار بچان دي راح لار ته لګي راح معنا فراق لار د کولا وراغه الطريق الواسع لا ذكر وفي معدته حين راح مثل تفاح او راح او په معدد دي په معدد دي ماشوم کې کله چې لاړ شي دا مثل تفاح او راح پشان د مڼې دی یا پشان د شراب دی لکه څنګه چې مڼه او شراب دا چې کنه دا بدن ته تقویت ورکړي او بدن ته قوت ورکړي دغه شان دا کتاب چې کله د ماشوم په ذهن کې موجود وي هغه ته هم دا فائدہ ورکړي لکه ډاکټران دا خبره کوي کنه کوم انسان چې مڼه خوري کنه مڼه نو دې د ډاکټر ته چې دې بولري ها یو مڼه د روز خوره او ډاکټر نبی علي کېږي نو لکه څنګه چې لکه د انسان په مایده کې مڼه پرته وي د شپې کې مڼه وخړل بیا به تاسو تکلیف جوړیږي دا ورته کنه مڼه دې وخړل د انسان عظمت یې دا برابرۍ نو کله چې د انسان مایده ته چې کنه یو څه لاړ شي درسي لکه څنګه چې په مڼه چې دا طبيعت انسان نه خرابوي او څنګه چې د کاف نور سي چې هغه چې دا د انسان معده نه خرابوي نو دغه شانتي دا کتاب چې دا په صحیح طریقه باندې ویل څنګه چې د مڼې نه انسان بدن ته پیدا راسي دغه شان دی کتاب د ویلو ما دا مبتدی تا کم د مصرف از دغون کې جن نه د فائدہ رسي لکه پوښتنه ویل معنی نو دا دې کتاب هغه فائدې ذکر کړي وبالله اعتصم او بیا هر یو کار چې انسان کوي نو انسان په ځل کې تکبر راځي د انسان په لګي دار د چهره زبا ما پړه کې شهرت راشي یا بریا راشي یا بدکلاو راشي او دا د انسان لپاره مهلک دي دیو جن دا مصنفین دا عادت دي چې کله هغه د خبره کوي نو دا الله پاک مدد وغواړي وبالله اعتصم عما يسم او خاص پرون د الله پاک سره جار موجود چې کله مقدم شي نو دا بیا تقدیم د ما حق او تاخير وجه دا تخصیص پیدا کوي وبالله اعتصم خاص به الله پاک باندې زپناهي واړم خاص به الله پاک باندې زپناهي واړم عما يسم هغه چې هغه عیب لګي پرېږي یعنی مطلب کم سنونه چې هغه عیب لګي پدې کې نو هغه نه زه پناهي واړم د الله پاک په مدد سره اعتصم يعتصم اعتصاما باب افتعال نه واحد متکلم سره يسم دا وسم يسم باب ضربه درمنه عیب لګو وبه استعين او خاص بری الله پاک سره زو مدد غواړم دا غره یعنی دې کتاب پاغه ختمولو باندې په دې پسې طریقه باندې په ویلو پسې طریقه باندې په لیکلو دا الله پاک نه مدد غواړم او هو نعم المولى ونعم المعين او دا الله پاک بهترین کارساز دې کار جوړونکی دی او بهترین مدد کوونکی دی انسان مدد کوي دا هو خطبه او هغه خطبه کې مصنف رحمت الله علیه یو د مصرف وضاحت بیان کو دا اهمیت واضح کو او دیم دا چې د خپل کتاب نوم هغه وی کوی بده کې او بیا دې کتاب چې دا کمی فائدې دي درې فائدې هغه ذکر کړو پس علم معنا پوښا دا مصنفینو دا عادت ته جدو پرم ما دا خبر کړو چې کله اهم خبر را رواني جدو دا چې په شروع کې علم ټکي وای علم اسعدك الله تعالی الله پاک دې نیک بخت کی تعالی را الله پاک دې نیک بخت کی تعالی را ان الصراف يحتاج في معرفة الأوزان إلى 7 أبواب
صراف صرف از د کوم کې دی ویل کېږي، صرف ویم کې دی ویل کېږي. صراف دا غلا مبالغه سے غلا د صرف نه کنه د مبالغه سے غلا صراف. نو بری باندې اعتراض دار چې دا د مبالغه سره استعمال کړلا ته چې صراف دا چې دا محتاجګي او وزن پیژندلو کې وو بابونو تا چې تا او تصرف کوي. نو صراف معنا غوډه چې ډېر ډېر په سر باندې کوي دا څنګه په سر باندې کوي چې دل هغه تقسیم نور دي. نو معنا نه دین دا چې دل کې یو په اعتبار د ما یقول الیه سره د تصرف ویل شوی دی. نو دوی از د کوم کړي اراده د صرف د از د کولو دی لري او چې کله دې مهنت او کوشش وکړي دا مخدوی پاګه وخت صرفي جندا به جوړ لکه او تصرف څنګه ویل لکه پوښتنه یې معنی ها او یا په دې باندې اطلاق شوه دی د نیکفالي د ودینه نیکفال تفاعل د نیکفالي د ودینه چې د دې انسان چې کله د پسې طریقه باندې علم حاصلای نو خدای پاک بدن غټ صراف څنګه به جوړ نو یې صراف او صرفي کس چې کله د وزن نو باسي وزن پیژني نو د هغه لپاره او بابونه پیژندل څنګه ضروری او بابونه هغه د اقسام ملګي صحیح مضاعف محمود مثال اجوف ناقص او لفیف نو دا هوا وې صراف چې کله د وزن راو باسي نو دې پکې وو بابونو ته محتاج کیږي او نه سيزونو اشتقاق ته دیندا به محتاج کیږي نه سيزونو د هر مشتق نه د هر مصدر نه سيزونو راوځي دا وی 12 اقسام کړه ماضی مضارع امر نه نفي اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ او اسم تفضیل اسم ظرف اسم اعلی اسم مکان نو دلته هم دا سيزونه دي خدا پایږي لکه صحیح په بل کې نمازي لکه د افعال کی سرور ذکر کړ دي ماضی مضارع امر نه ذکر کړ دي اب اسم فاعل اسم مفعول اسم مکان اسم زمان اسم اعلی دا ذکر کړی نو فکسرته علی 7 ابواب نمالا کتاب تقسیم کړل په وو بابونو باندې اوس بری کې د هر چیز دا ذکر کړي نو صحیح مضاعف هفت اقسام په هفت اقسامو کې وجه د حصر دارا چې فاعل لام کلمه نه کنه دا بخالی نه د دریو اصلو حالاتونه د فاعل لام کلمې په مقابله کې با دا ول بری اولاد د اسمي دي هفت اقسام او با ثانیه کې مصیغه هم ویلي او صرف اصل وضاحت کو فاعل لام کلمه نه دا بخالی نه د اصلو حالاتونه یا د فاعل لام کلمې مقابله کې راغلي وي حمزه د فاعل لام کلمې مقابله کې راغلي وي حمزه یا د فاعل لام کلمې مقابله کې راغلي نمبر 2 حروف علت او یا د فاعل لام کلمې مقابله کې راغلي وي دو حروف د انجاز او یا د سوي چې فاعل لام کلمې مقابله کې با نه حمزه راغلي وي نه د فاعل لام کلمې مقابله کې حروف علت راغلي وي نه به فاعل لام په مقابله کې کوم حروف دی استراغي یا مطلب دا دی چې ما قبل چې کوم ذکر شول بدی کې به هیڅ هم نه یعنی نه حمزه وی حمزه حروف علت او دو حروف دی ادا وکړي یو کله د فاعل لام په مقابله کې حمزه حروف علت او دو حروف دی نه راغلي نو دې ویلېږي چې صحیح څوړلېږي صحیح او کله فاعل لام کلمې مقابله کې حمزه راغلی و دې ته ویل کېږي محمود څو ته ویل کېږي محمود بیا دې محمود سره کې درې قسمونه دي یعنی حمزه بیا د فاعل کلمې مقابله کې راغلی وي یا د عین یا د لام کلمې مقابله نو کله فاعل کلمې مقابله کې راغلی نو دې ویل کېږي محمود الفاعل او د عین کلمې مقابله کې راغلی نو دې ویل کېږي محمود العین او کله لام کلمې مقابله کې راغلی نو دې ویل کېږي محمود الله واښوي محمود الفاعل پر مثال سره احد او دا محمود العين لپاره سأل او دا محمود اللام لپاره قرأ او کچرته د فاعل لام په مقابله کې حروف علت راغلي نو دې ته ویل کېږي معتل څورته ویل کېږي معتل دا معتل په دوه قسم دي یو ته ویل کېږي معتل باید حرف او یو ته ویل کېږي معتل بدو معتل باید حرف مطلب دا دی چې د فاعل لام په مقابله کې یو حرف علت راغلی او معتل بدو حرف مطلب دا دی چې د فاعل لام په مقابله کې ټول علت راغلی کله فاعل لام په مقابله کې یو حرف علت راغلی نو دا بیا خالی نه د درو حالونه یا د فاعل په مقابله کې راغلی یا د عین په مقابله کې راغلی او یا د لام په مقابله کې راغلی د فاعل په مقابله کې راغلی نو د ویل کېږي معتل الفاء
اگر عین کلمه مقابله کې راغله نو ورته ویل کېږي معتل العين. اگر لام کلمه مقابله کې راغله نو ورته ویل کېږي معتل اللام. معتل الفاء ته بل ویل کېږي مثال، او معتل العين ته ویل کېږي اجوف، او معتل اللام ته ویل کېږي ناقص. واضح؟ بیا حروف عله چې درې دي، واو الف یا، واو الف یا، واو الف یا. نو الف خو نه راځي. اوس په دې کې به موږ وایو چې را مثال الفي په کول نه راځي، او یا به مثال واوی او یا به مثال یائی. نو بیا مثال واوی چې مثال واوی څه ته وایي؟ دفاع نه په مقابله کې، دفاع کلمې په مقابله کې واو راغلی، او دا ټول کوم په قسمونه دي، یو اجوبه واوی او یو اجوبه یائی. اجوبه واوی څه ته وایي؟ دا عین کلمې مقابله کې حرف علت واو راغلی، او یائی دا عین کلمې مقابله کې حرف علت یا راغلی. دا مثلا د ناقصون په قسمونه دي. یو ته ناقصون واو دا دغه ویل کېږي ناقص واوی، ناقص الواو، ناقص واوی او ناقص یائی. ناقص واوی څه ته وایي؟ حرف دا شان معتل به دو حرف، معتل به دو حرف، معتل به دو حرف چې پای کې حرف علت راغلی، حروف علت پکې راغلی، چې په پکې راغلی دي ویل کېږي لفیف. څور ته لګي بیا په قسم دي لفیف، یعنی دا حروف علت یا یو ځای راغلی او یا وجودا به راغلی. یو ځای راغلی نو ورته ویل کېږي لفیف مقرون، او که جدا راغلی نو ورته ویل کېږي لفیف مفروق. لفیف مفروق او لفیف مقرون. ریپورت شوی تاسو ها لفیف مفروق او مقرون. او که چېرته په حروف دې چې راغلو نو دې ویل کېږي مضاعف. څور ته لګي مضاعف. او بیا دا که چېرته په ثلاثي کلمه کې راغلو نو ورته ویل کېږي مضاعف ثلاثي. او که چېرته د لام کلمه دا رباعي کلمه کې راغلو نو ورته ویل کېږي مضاعف رباعي. پوه شئ مې باندې وہ دا څو قسمونه شولې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 شول کنه ها 14 شول کنه बोले नामावली है 1 2 3 या 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बहुत से उसी तरह डाले जितने चेहरा दा हक अक़साम दिन दा वो अक़साम दी मुस्तारी मुराद उसूल दी का गुरु दी तो उसूल दी मुराद उसूल को सलूर दिए दा हमजा او حروف علت او دو حروف دې دستا او جیس دي اصول کو سلور دي. اگر ستا مراد فروعات وي، فروعات نو فروعات خو دیار دي. کوم سوال لسی کنه سوال لسی نو دا پر سوال لسی نو تاسو کې دا وو به کم در باراول ویل نه باندې ها نو ستاسو خبرم څه ده چې اصول ټول دې د سلور دي، او دا خبرم څه ده چې فروعات نه ټول دې د سوال لسی. لیکن منګه هفت اقسام دي ته په دې اعتبار سره وایو چې صرفیانو کې کم مشهور دي هغه د هو اقسام دي چې کلمه به د هو اقسام نه خالي هغه د هغه دي. وایي یو له محمود، یو ده محمود، یا مثال اجوب المثال اجوب ناقص او لفیف مضاعف او صحیح. واضح؟ نو هفت اقسام مدعا شولې هفت اقسام کم چې د صرفیانو په منځ کې مشهور دي صحیح او بیا د مثال، بیا د اجوب او بیا د ناقص، بیا بنظم نه لفیف او بیا د مضاعف او اوم د محمود. کومه ویلې ها اصول ګور ټول د قاعده په مقابله کې چې کوم حروف راځي او د اصول سوري سلور او فروعات سوري سوال او کوم چې د صرفیانو په منځ کې مشهور دي راځي وو هغه ته تاسو ریپورت ورنه ها بیا دا څنګه دا اوس په دې کې راځي مقدم کړه د صحیح خبره وګړي بیا د مثال کې بیا راځو نو دا کتاب چې نه په وو بابونو باندې تقسیم کړه او د صحیح خبرې کې بیا د مثال بیا د ناقص او لفیف څه بیا دي خوښه بس